بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الب خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو، الب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو سره مدد کوي او یقینا یخني را روانه ده. په دغه یخنۍ کې خلکو ته د جرابو، سویټرو، جرسیانو، ګرمو کپړو، څادرو ضرورت دی. بل خوا سیلاب ځپلي دي، خوا په سند کې دي، خوا په بلوچستان کې دي، خو هغه په ډیری خان کې دي، او هغه په سوات کې دي، او خو هغه په ملکن ډیویژن کې دي، خو ورسره په 400 کې خوم دي. نو دې وخت کې دغه متاثرینو ته چې کوم دی د ګرمو کپړو، څادرو، بسترو ډېر اشد ضرورت دی. نو ضرور ورسره کومک او مرسته وکړئ. موږ به خبره اتره کوو د لبیک، تحریک لبیک، او بیا د ډاکټر محمد شفیق صاحب حاجي آباد شریف، ورسره محمد رفیق صاحب. یقینا کله نه چې دغه سیلاب راغلی دی، نو د سند او بلوچستان خبره خو به نه کوو، خو د 400 او د ملکن ډیویژن خبره به کوو. هر چا ته په ملکن کې پته وي چې د تحریک لبیک نه هلته چا زیات کار نه وي کړی، د نغدو په شکل کې، د خوراکي توکو په شکل کې مسلسل چې کوم دی هلته ورته هوټلې نیولي دي او سامانونه راځي، او دغه کارکنان خپل منځ کې چې کوم دی نو دغه چاندې کوي او هغه دغه کوي. دغه شانتي زمونږ په لاسو باندې د کروڑا روپو سامانونه صرف په 400 کې چې کوم دی هغه تقسیم شو. 13 ورځ چې کوم دی موږ ته د 80 خاندانونو لپاره چې کوم دی نو تیلې راکړې شوې وي. په هغه تیلو کې چې کوم دی نوې کپړې، نوې پیزار او ورسره وچه سودا وه، هغه موږ خلکو ته ورکړل. او پرون چې موږ کومه ویډیو کړې وه، د هغې نه پس چې کوم دی د 50 خاندانونو لپاره دغه تیلې راکړې، په هغې کې وچه سودا او ورسره چې کوم دی نو کپړې او پیزار هغه موږ ته میلو شو. دې سره سره چې کوم دی نو لوښي، څادرې، ګرمې څادرې د کټ دپاره، ورسره چې کوم دی خیمې دا موږ ته راکړې شوې. نو پیزار چې کوم دی، نوې پیزار، هغه موږ ته د تحریک لبیک لخوا ښه په لوی مقدار کې راکړی شو. ورسره چې کوم دی نو ډاکټر محمد شفیق صاحب او ورسره د رفیق صاحب ډېره زیاته مننه کوو. دا باور ورکو، د امید ورکو چې دا به هغې خلکو ته وررسي کوم خلک چې انتخابي مجبوره وي. نو خپل ځان یې ډېره زیاته شکریه ادا کوم. په موږ باندې دغه اعتماد الله دې کي چې موږ د هغوی په دغه اعتماد ورسو او دا حقدار ته ورسو. نور دا زهر دی، سیلاب ځپلي دي، داسې وي چې هغوی ته څه نه وي میلاو شوي، نو بلکل را سره رابطه کولی شي، هغوی ته به چې کوم دی نو دا وررسي. نو انشاءالله دا سلسله به مخ په وړاندې بوځو. خو ما دا خبره کوله چې تحریک لبیک والا او ډاکټر محمد شفیق صاحب چې کوم دی یو وارې بیا زموږ سره په ډېر لوی مقدار کې کومک او مرسته وکړله، او انشاءالله دا سلسله به مخ په وړاندې بوځو. راځئ چې په شریکه سره د دغه غریبانانو، د دغه بېوسه، بېکسه، بېڅوک او د سیلاب ځپلو چې کوم دی نو په کار راشو. ډېره مننه.